وای که یو شخص وګوري څومره دا غټه مسله خطرناکه ده که وای که چیر یو سړی خپل خور یا خپل مور سره یا خپل عمه سره یا خپل خاله سره یعنی پلار خور سره یا خپل د مور خور سره یا خپل عمه یا خپل خاله یا خپل خور یا خپل مور سره وای څوک نکاح وکي و جماع هم وکي و عمل زشت زنا هم وکي غو سره وای دا په دې پوهېده چې دا حرامه ده یعنی یو شخص خپل خور خپل مور خپل عمه خپل خاله سره نکاح وکي و جماع و عمل زشت زنا هم وکي او په دې هم پوه چې دا حرامه ده وای هیڅ حد نشته په دې سړي باندې فتاوا د قاضي خان درېوم جلد صفحه 488 اعوذ بالله و همدا رقم په هدایه دوم جلد صفحه 494 کې دا راغلی ده یعنی خپل محرمات سره څوک نکاح وکي وای هیڅ حد په دې سړي نشته ده که چېرې پیېده یا بله مسله زه به ډېر شرحه پرې نه کوم انشاءالله یو شخص وایي که یو ښځه چې واده سوې وه پردۍ ښځه وه واده سوې وه که هغې سره جماع وکړه یا نکاح یې ورسره وکړه چې هغه شخص ښځه واده سوې وه خو هغه سره نکاح وکړه او یا جماع یې ورسره وکړه وایي هېڅ حد په دې سړي باندې نشته فتاوا د قاضي خان درېوم جلد صفحه 488 یا بله مسله زه به ډېر شرحه نه کومه که چېرې یو ښځه یو څوک په کرایه ونیسي په کرایه یې ونیوله و هغې سره عمل زشت زنا هم وکړه و هېڅ حد پرې نشته فتاوا د قاضي خان درېوم جلد صفحه 488 ښه بله مسله زه به یو تاسو انشاءالله بیانومه که چېر یو شخص یو پردۍ ښځه بېګانې ښځې سره لواط وکړو یعنې شاته جای نه له شاته جای نه لواط وکړو دوبور کې یعنې دوبور سره لواط وکړو او جماع یې وکړه و یا یو وړکی آله کې استعمال کړو دې مسلې ته فکر وکړئ یو پردۍ ښځې سره لواط وکړو یعنې شاته جای نه جماع یې وکړه یا آله کې استعمال کړو او لواط یې ورسره وکړو او په دې سړي باندې هېڅ حد نشته فتاوا د قاضي خان درېوم جلد صفحه 489 اعوذ بالله اعوذ بالله یا بله مسله که چېرې په یو وړکۍ جلکۍ سره یو سړي جماع وکړه چې هغه جلکۍ قابل جماع نه وه یعنې دونه وړکۍ جلکۍ وه چې نور په جای کېده و پرده د هغې هم وشکوله یعنی د هغې وړکۍ جلکۍ پرده هم وشکوله یعنې دونه وړکۍ وه چې قابل جماع نه وه پرده هم وشکوله په دې سړي باندې وایي هېڅ حد نشته فتاوا د قاضي خان درېوم جلد صفحه 489 ښه بله مسله که چېرې یو سړی یو شخص سپی ذبح کړو سپی حلال کړو یا همدارقم سر یې پرې پرې کړو او همدارقم غوښه یې پرې خرڅه کړه او یا خر یې ذبح کړو او غوښه خرڅه کړه وایي دا جایزه ده عالمګیري درېوم جلد صفحه 115 ښه بله مسله د ما عزتمندو که چېرې هندو یا کافر لپاره د مسلمان شراب خرڅ کړي وایي دا جایزه ده فتاوا د عالمګیري هندي درېوم جلد صفحه 115 ښه بله مسله د ما محترم والله بالله ثم تالله چې ډېر مسلې دلګرده زه ترې ردېږم او نه بیانوم او د موږ په خولیه هم نه راځي ډېرې مسلې همدغه زه پرېښودم او دلګرده نه بیانوم الله پیږي قسم خورم چې والله بالله ثم تالله چې زه دا ډېرې مسلې دلګرده پرېښودم او نه بیانوم خو خیر ده انشاءالله بله مسله وایي آلات موسیقي یعنی هغه شیان چې د موسیقي طرف لري لپاره د ساز ډول ته رباب ډول ډبلي او نور شیان د موسیقي و خرڅول جایزه دي عالمګیري درېوم جلد صفحه 114 ښه بله مسله که چېرې پاچا یعنی پاچا د مسلمانانو حاکم د مسلمانانو حاکم د وخت مسلمانانو زنا وکړي یا شراب وڅښي یا قتل وکړي او په هغه باندې هېڅ حد نشته فتاوا د قاضي خان همدارقم عالمګیري دوم جلد صفحه 150 و همدارقم په هدایه په دوم جلد صفحه 448 کتاب حدود کې راغلی ده ښه د ما عزتمندو خپل اوس فکر وکړئ چې څه شیان پکې نوشته دي زه یو تاسو انشاءالله بیانوم
یا بل مسله که چېرته یو شخص سپی پیشاو او مونځ وکړ او مونځ پوره سو او مونځ صحیح ده. در المختار مع الشامی اول جلد صفحه 402. یا بل مسله که چېرته یو مونځګزار خپل ګوته خپل په مونځ ولاړو او خپل ګوته خپل دبر کې داخل کړه وای دا جایز ده پروا نشته مونځ صحیح ده. فکر وسو کوي یو مونږ باندې ولاړ دا خپل غوته خپل دوبر کې داخل کړه او دا غوته پکې پټه شوه و دا جایزه ده اشکال نه لري. فتح القدير شرح هدايه اول جلد صفحه نهاتیا کتاب الطهارت کې دا مشتسب بلا مساله. اعوذ بالله کچره یو شخص یو خزه سره زنا وکي یو شخص یو سړی یو خزه سره زنا وکي او بیا وایي چې دا ما اخیسته ده په دې شخص باندې هیڅ حد نشته وایي. عالمگیری دوم جلد صفحه 151. بله مسله وایي که چېرې له قطار د اوښ قطاره دا اوښ چې بیایي د اوښ قطار نه او که دا اوښان چې خلک ګرځي د اوښ قطار نه که چېرې یو انسان یو اوښ یې پټ کړ د اوښ قطار نه یو اوښ یې پټ کړ او د سره که سړی و که نه و سړی و که نه و او د یو وخت پټ کو نو هیڅ حد وته نسته. عالمگیری دوم جلد صفحه 108. یا بل مسله کچره د کاله دروازه خلاص وای غل لاړ او غلایت وکړه او په د باندې هیڅ حد نسته. عالمگیری دوم جلد صفحه 108. اوس وګورئ چې غلا او د زنا او د قتل ټول لارې خلاص کړې دي. بل مسله اعوذ بالله یا کچېر یو شخص غلا وکړه او صاحب مال غته دا وبخل او په د باندې وایي حد نسته. عالمگیری دوم جلد صفحه 104. یا بل مسله کچېر وایي کزه دا بنوانه خیر ده والله چې بعضې خبرې موږ خورې نه راځي همدقه سره ده والله سره ده او نه وایم. یا بل مسله وای ختنه کول د خزو یعنی سنت کول د خزو وای سنت ده. عالمگیری پنځوم جلد صفحه 250 کې. یا دغه غواړم شرح حکم د امام محترم ورونو چې په موږ اعتراض نسی. دا مسله موږ مطابق د احادیث د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم منو ختنه کول د خزو او دوی ملایان او حضرات احناف لعوام مقلدین ته دا نه وای او دا ته پټوي وای او اهل حدیث خزو ختنه کول سنت بولی دا اهل حدیث دي دوی سنت بولی او خپل کتابونو کې دا راغلي دي خپل عوام او خپل امیانو او مقلدین دا پټوي دا مولایان دي احناف موږ د مطابق د حدیث پیغمبر منو اما دوی خپل کتابو کې راغلي دي بیا اعتراضات کوي په موږ. بل مسله و کتابونه دي د مقلدینو کتاب یعنی احناف کتابونه قتل مطالعه کوله یانو قتل د مقلدینو کتاب د احناف قتل د کتابونه قتل و د منځ تهجد نم بهتره ده. عالمگیری پنځوم جلد صفحه 318. یعنی دا کتابونه خزعبلات وای دا حرام چې الله حرام کړی دوی حلال کړی دا وای دا لمونځ تهجد نو بهتره ده. پنځوم جلد عالمگیری صفحه 318. شاهد امام محترم ورونو ان شاء الله زبل مسله تا. بل مسله واکه چیرې په سیره په خربان چا قران مجید کې خودو و امدا رقم نور شرعي کتابونه پر رقم د حدیث و فقه نور کتابونه په خربار کړ و دا سړی په سیره په کتابونه کې ناست و دا جایز ده. عالمگیری پنځوم جلد صفحه 322. اوس وګورئ چې څومره به احترامي دي کتابو کې. اعوذ بالله. یا بل مسله و پردی خزو ته که کافری او که نور هر څوک پردی خزو ته وای قتل جایز دي. عالمگیری پنځوم جلد صفحه 329. اوس وګورئ ما محترم ورونو سخل لار زنا او غلای خلاص کړي. یا بل مسله وای یو زړی خزه نامحرم سره زړه خزه نامحرمه یانو غسره بغل کشي یعنی جوړ په خیر بغل کشي یعنی غي کې واخلي و دا جایز ده. عالمگیری پنځوم جلد صفحه 329.
یا بله مسله که چېرته یو سړی د ښځې فرج یانو دا مسح کی و همدا رقم ښځه د نارینه سړي ذکر مسح کی په امید د ثواب و دا ثواب ده وایي که یو ښځه د سړي د ښځې فرج او ښځه وایي د سړي ذکر مسح کی په امید د ثواب وایي دا ثواب ده. علمګیري 5 جلد صفحه 328. یا بله مسله وایي تعلیم د فقه یعنی فقه تعلیم کول چاته ورزده کول فقه تعلیم کول له تعلیم د قرآن بهتره ده. یعنی فقه ورزده که قرآن خو مو ورزده که د قرآن باندې به دوی پوه سي موږ مولیان به لاړو بدبخته به سو په موږ به دا نیمه خبر زکاتونو حشرو په موږ د اصواتو دا دایره د مړو دا شا په موږ باندې کم سي. تعلیم د فقه ولا تعلیم د قرآن بهتره ده. علمګیري 5 جلد صفحه 309. یا بله مسله وایي ویښته دې نامل لاندې ویښته په ذریعه د سلمان یعنی آرایشګر داسې ویښته کموي یانو وایي د نامل لاندې ویښته اخیستل په هغه باندې په ذریعه د سلمان آرایشګر وایي په هغه باندې خیرول جایزه دي. 5 جلد 358 صفحه. یا بله مسله و په ایام د تشریق کې یعنی په ایام د تشریق کې چې په زوره تکبیر ویل کېږي وایي دا د غڼو کار ده د جولکانو کار ده. علمګیري 5 جلد صفحه 309. اعوذ بالله یعنی د اعمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دغه کار ته د غونو کار و د جولکانو کار ته وایي. عجب فقه دی دوی. وګورئ تاسې ما محترم ورونو علمګیري 5 جلد صفحه 319. یا بله مسله وایي طلب و تعلیم د علم د حدیث یعنی زده کول او یو ته ورښودل د علم د حدیث طلب و تعلیم د علم د حدیث وایي دا د مفلسانو کار ده. علمګیري 5 جلد صفحه 320. اعوذ بالله فقه زکی وایي حدیث مزده کوي. یا بله مسله که چېرې یو مونځګزار وایي فرج د ښځې ته وګوري یانو نو مونځ یې نه فاسده کېږي. په مانځه باندې یو شخص ولاړه ده او ښځه بربنډه ده لوڅه لنډغره ده که چېرته فرج ته وګته نو مونځ وایي نه فاسده کېږي او که چېرته قرآن ته وګته نو مونځ فاسده کېږي. کبیری شرح منیت المصلی صفحه 440 و همدا رقم 449. نو دې خبرو تاسو وګورئ د ما محترمونو یعنی قرآن تم څه وګټلې نو مونځ وایي باطله ده او که ښځه لوڅه لنډغره و بربنډه وه نو مونځ وایي نه فاسده کېږي. اعوذ بالله په دې فقه سره چې دوی په خلکو واجبه کړې ده. یا بله مسله که چېرته یو شخص خپل ذکر خپل دبر کې داخل کړ یعنی خپل ذکر یو شخص خپل ذکر خپل دبر کې داخل کړ پس غسل پې نسته که چېرې انزال سوی نه وي. وګورئ زما محترمونو په دې خزعبلاتو ته که چېرته یو سړی خپل ذکر خپل دبر کې داخل کړي پس غسل پې لازمي کېږي نه که چېرته انزال سوی نه وي. در المختار اول جلد صفحه 1. ښه زو بله مسئله ته که چېرته یو شخص وایي خپله ګوته خپل دبر کې داخل کړي که یو انسان یو سړی خپل ګوته خپل دبر کې داخل کړي و دا ګوته پټه سي دبر کې پس روزه و اودس یې ماتېږي. ښه در المختار اول جلد صفحه 28. خزعبلات کې نو چې تاسې یې کتابو پسې راغلي دي. ښه امامتي شرط بیانوي. بله مسله دا چې وایي امامتي لایق څوک دی چې مخکې هغې امامتي ورکړي او مونځ ورکړي دا به څوک یې لایق وي. وایي امامتي لپاره دا شخص لایق ده چې اول دا خصوصیات باید پکې اول دا چې انسان باید مخکې چې مونځ ورکړي. ښه نو وایي اول ثم الاحسن وجه ثم الاكثر مالا ثم الاحسن زوجه ثم الاشرف نسبه ثم الاكبر راسه ثم الاصغر عضوا زه به هغې درته څه وایم معنی به وایم. ښه نو هغه انسان به مخکې کېږي او مونځ به ورکړي امامتي به مخکې هغې امام کېږي او مخکې به امامتي ورکړي چې سر یې غټ اوسېږي. که چېرې په دې کې یو نو ښځه به سیکه اوسېږي
نو په چیر کې په دې کې یو نو عضو مخصوص یا حالت تناسلی یعنی ذکر به وړکې بجا کې راغلی چې ذکر به غټ وسیږي. تحتاوی و در المختار اول جلد صفحه 2 نو سخل و یو انسان اوس معلومی چې الله مولا صاحب شابس تکته کې پرتوب سم وګورو حالت تناسلی ذکر دی وړکې د غټ ده یا خزه راول چې وګورو سکه ده کنه ده سر دی غټ ده کنه ده ستا مخې کو ته مونږ راکې اعوذ بالله دوی هم دغه څه کې نو خپل مولان ته وایي چې دراسه ذکر د کاره کې موږ وګورو شابس کته کې پرتوب چې وګورو چې ذکر دی وړکې د غړته امید لر سرون سلمان په دې خبر خپنس خو لیکن د خپل کتابو کې راغلي تحتاوی او در المختار اول جلد صفحه 2 چې شرط امامتی لپاره یې خصوصا مخ کیږي. ښه بل مسله کې چیرته یو شخصیت دی امام ابو حنیفه پر رقم په میان دی یهود و نصارا کې موجود وای یعنی یو شخصیت دی امام ابو حنیفه پر رقم کې چیرته په مابین دی یهود و نصارا وای پسیت یهودی و نصرانیت بنو. دور مختار اول جلد صفحه 9 یعنی نعوذ بالله حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام چټی راغلی وو او بهوده هم خپل عمر چټی تلف کو او چټی راغلی ولې څکاري مینونه کړ. اعوذ بالله شابه مثلا کچته و قران په بول یعنی په میتازو په نیت شفاء مشتکول و جایزه دي. وګورئ توهم قران ته کوي یعنی قرآن په بول یعنی په میتازو په نیت د شفا مشتکول دا جایزه دي. بحر الرائق اول جلد صفحه 215 و هم دا رقم خلاصه الفتاوی څلورم جلد صفحه 313 وسوتا مناسبه تا د پلار نوم یا تا نوم یا نکوم دي زه په بول مشتکول په نیت د شفا. وګورئ تاسو څه کوي وتا تا نکوم زه په میتازو مشتکول په نیت د شفا چې تاسو څه کوي یا تانو متا مناسب مشتکومه په نیت د شفا تاسو څه کوي. وګور تاسو څه کوي او قران به احترامي او قران په بولو په میتازو په نیت د شفا مشتکل و جایز دي. بحر الرائق اول جلد صفحه 215 خلاصه الفتاوی څلورم جلد صفحه 313. ښه بل مسله کچته یو حاجی په حالت د حج کې خپل ذکر په یو حیوان زناور کې داخل کی و دغه حج نه خرابېږي یعنی حج نه فاسد کیږي. علمگیری اول جلد صفحه 243. ښه بل مسله استنجا کول و سنت دي. استنجا کول و دا سنت دي. هدايه اول جلد صفحه 15 و در المختار اول جلد صفحه 55 یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم استنجا نه کوله د لپاره سنت ته ول کی چې بعضی وخت وی کې بعضی وخت پیغمبر بعضی وخت کړي بعضی وخت پرې خودلی نو دغه سنت ول کیږي او دا صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر هیڅ وخت کړی نه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت استنجا نه ده خو کړی او د تهمت په لګوي. اعوذ بالله یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم بعضی وخت استنجا کول او بعضی وخت نه کوله او طبق حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم استنجا فرض ده او دا افتراء او تهمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به لګوي. نو اتمن دوی حضرات بعض وخت استنجا نه کوي نو مردار او په مردار بوی سره تشناب نه او د شوینه براوزي. اعوذ بالله. یا بل مثلا که چیرته یو نفر خپل غوته یعنی خپل دبر کې داخل کی و دا غوته پټه سي یو نفر خپل غوته خپل دبر کې داخل کی او دا غوته پټه سي او د سی و ماتيږي او کچته صرف بدبوې سي په بوې سي پس او د سپ لازم ده او کچته د سپ نه وو او د سپ لازم نه ده. رد المختار اول جلد صفحه یو بل مسله ان شاء الله د اخري مسله زوامه او نور مسله ټول کو د لپاره وخت ډیر نوس او وختم کم ده او نور مسائل ان شاء الله موږ وخت په امید الله تعالی وای د دوزدي کول دي کتابونه دي فقهي او همدا رقم د نحوی او اشعار د دو اغلا کول وای د باندې اتحاد نستا علمگیری دوم جلد صفحه 101. ښه دما محترم ورونو مسرانو کسرانو وګورئ
چې کومې خبرې خلاف د قرآن او حدیث د دوی کتابو کې راغلي الله پیږي چې موږ ته حد الامکان خپل ورونه خپل هغه کسانان چې مقلدین دي که غیر مقلدین له دو خبرو ساتلي دي والله العظیم چې دا خبرې موږ په خوله نه راتلي خو لیکن د غیرت له وجه د قرآن او حدیث لپاره دا خبرې موږ بیان کړي لپاره د هغه کسان چې ضدیان دي هغه مولویان چې ضدیان دي او په موږ تهمتونه لګوي چې تاسې نا مذهب هستئ تاسې دا فقه ولې خوسه کړې ده تاسې بېدینه هستئ تاسې وهابي هستئ تاسې سلفي هستئ تاسې نو لا مذهب هستئ دغوی لپاره دا خبرې موږ بیان کړي او د خبرو باندې والله چې موږ خپل قام خپل ورونه خپل مسیران کسیران له د خبرو منع کړي دي همدغه لپاره موږ ته وایي تاسې ولې فقه خوسه کړې ده څه خلاف د قرآن حدیث خلاف تاسې فقه کې لیدلې ده چې تاسې فقه خوسه کړه امدا خبرې موږ لیدلې دي او نور هم دي او په زرهان دي دا خو یو شپېته اویا مثال اصل چې ما تاسو ته ووهل شپېته اویا مثال اصل وخت اجازت را نکړ که نه لیکن په صلحان نور مثالونه دي خلاف د قرآن او حدیث چې راغلي دي په د فقه کې چې خلاف د قرآن او حدیث راغلي دي او دوی واجبه کړې ده فقه او حدیث فقه په خلکو واجبه کړې ده چې تاسې فقه نه مه وځئ او فقه نه که ووتل تاسې به دورې خورئ او تاسې به یخني باندې سئ ډېرې مسلې راغلي دي خلاف د قرآن او حدیث دوی صلات الاستسقا نه مني یعنې مونځ د طلب د باران نه مني او حدیث پیغمبر داسې پیغمبر مونځ وتلی دی استسقا ته دوی سجده شکر نه مني او پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم چې زیری به پرې راغی نو هغې سجده شکر به کوله ډېر نورې مسالې دي محترم ورونو چې خلاف دی قرآن او حدیث دوی کتابو کې راغلي دي چې موږ هغه ونه ولې دوی تبرک نه مني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه کې بعد وخت تبرک یعنی په چپه کوناټي کې راسه چپه په خوي راسه پکې نه راباسه دوی رفع الیدین نه مني حدیث پیغمبر پر راغلی ده او دوی خپل فقه مني وګورئ دوی فاتحه خلف امام نه مني چې حدیث پیغمبر پر راغلی ده چې مونږ بل فاتحه نه کیږي رفع الیدین نه مني وګورئ چې دا خلاف دی حدیث او قرآن خبري ول کنه ول الله تعالی ورسول الله صلی الله علیه وسلم یو شی وای او فقه د څه وای او موږ ته وای تاسو ولې فقه خوسه کړی ده او موږ ته وای تاسو ولې فقه خوسه کړی تاسو خلا مذهب اصلي او وګورئ کومه خبره چې قرآن او حدیث کې راغلي ول او وګورئ څومره خلاف د قرآن او حدیث خبره په فقه حنفي کې راغلي ول وګورئ خپل امام محترم ورونه خپل رجوع وکړئ تک موږ د صفحه جلد آیات ټول شان تاسو بیان کوو رجوع وکړئ او وګورئ که چېرې موږ په غلط وو یا موږ د خبرو تصحیح وکړئ او که چېرې تاسو په غلط وئ رجوع وکړئ قرآن او حدیث ته او د عقاید مزخرف نه لاس واخلئ او دا خبرې موږ پوهېږو چې تاسې نه مولیانو پکې کړي دي او دا هغه کتابونه دي معتبر ترین کتابونه چې تاسې مدرسو کې ویل کېږي که ایران ده که پاکستان ده که افغانستان ده ویل کېږي تدریس کېږي فتوا پرې ورکړل کېږي او سند قابل قبول ده مخکې ما تاسو ته بیان کړو په اول خبرې کې چې دا څومره قابل قبول ده دا خبرې په نزد احناف کې چې هېڅ خبرې دوی نه ردېږي نو وګورئ خلاف د قرآن حدیث څونه خبرې پکې وي نو د ما محترم ورونو رجوع وکړئ قرآن او حدیث ته الله تعالی وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونیسئ احکام د الله جميعا ټول ولا تفرقوا وتفرق مجوړوي دا مذاهب پرېښودئ دا تفریقه پرېښودئ پیغمبر وویل د ما امت کې به درې اویا ډلې سي چې ټول به جهنم ته ځي مګر یوه دانه صحابه ورته ویل کوم به یا رسول الله ورته ویل حقه چې د ما په قرآن ما په لارې وي او په ما د اصحابو په لارې وي نو ونیسئ د ما محترم ورونو قرآن و حدیث چې کامیابي والله العظیم په قرآن و حدیث کې ده او دا کومې خبرې چې موږ کړي دي امید لرو چې ورونه به موږ نه خفه سوي نه وي انشاءالله که الله موږ ته ژوند راکړه نورې مسلو ته به انشاءالله رجوع کوو که فقه شافعي که مالکي که صوفي او که طریقه والای که بریلویت په غو انشاءالله موږ کم خلاف د قرآن و حدیث خبرې به راغلي هغه به انشاءالله موږ بیانو دا کومې حوالې چې د موږ ورور محترم ابو عمر محمد طارق وختي او دا موږ ورته وویلې امید لرو چې کوم ورور د حوالې وختلې بیا هم کولی شي ورسره رابطه وکړي هغه حوالې کتاب جلد ټول ورته وایي په امید الله تعالی امید لرو ورونه له موږ نه په دغه خبره خفه سوي نه الله پوهېږي دا خبرې د موږ په خوله نه راتل بار موږ تاسې نه عفو وغوښتله او معافي وغوښتله امید لرو تاسې موږ عفه کوئ او وبخئ او الله تعالی نه غواړو چې ټول په قرآن او حدیث راولي او ټول په نیغه لارې راولي چې هغه قرآن او حدیث ته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. هغه شیان چې اختاول صحیح والسمو اغل جانب دی الله رسول دی، و هغه چې غلط دی او هغه چې ناصحیح دی هغه د موږ له خطا نه دي او د موږ نفس نه او شیطان دي. الله دې موږ وبخي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.